आयत नंबर 90 सूरतुल बकरा पारा नंबर 1। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिअस मश्तरौ बिही अनफुसहुम अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाह। बिअस मा ढेर ना कर दे हागा चीज इश्तरौ चे खर्च कड़ल दी बिही पाए सरा अनफुसहुम जानून अखबल अन यकफुरू दा चे कुफर को दी बिमा पहा किताब अंज़लल्लाहु चिराले गले ओ अल्लाह बग़यन लवजे दज़दना अय्युनज़्ज़िलल्लाहु दा चिरालेगी अल्लाह पाक मिन फज़लिही द फज़ल फलना अला मन पहाचा यशाउ जो वाड़ी मिन इबादिही द खपुलो बंदिगानुना फबाउ पस अख्तशुदे बेगज़बिन फगज़ब के अला गज़बिन द पासाद बल गज़ब वलिल काफिरीना द पाराद काफिरानो अज़ाब मुहीन अज़ाब स्पक उनके दे। बिअस मश्तरौ बिही अनफुसहुम अन यकफुरू बिमा अंज़लल्लाह। पदे आयती करीमा के अल्लाह पाक जोरन वर की यहूद होता और रबत ये दमख के आयत सरदादे चिमख के आयत के वे फलम्मा जाअहुम मा अरफू महबूब अलैहिस्सलाम चे कल रागे अरफू दी ओपी जंदो यरच महबूब अलैहिस्सलाम दी ओपी जंदो नो दा ईमान ये पे वले नराड़ो नो पदी आयत की वही बगयन लवजी द जद और द हसद द वजने प महबूब अलैहिस्सलाम ईमान नराड़ो दा यहूद दुम्र जदियान और हसदियान खलक दे बेसमा ढेर ना कर दे मा हगसीज इश्तरो बिही चे खर्च कड़ल दी बिही पाए सरा अनफुसहुम जानून अखबल। मतलब दादे चे द बुग़्ज़ और द हसद द दी यो दुकान वो दी द अखबल जान वर को दख का बुग़्ज़ और हसद ये तिवागस्तो लका आसान यो कस लड़शी उठल के रोटे उहरी चे माला रोटे राड़े चे ब्या वर्त वही पैसे राका नो दे वर्ती मा सरहु निश्ता दे हता सर निश्ता वीनी वी लोख होते कीनी विशाब वज़दा पाका दी सरा यानी दा बुग़्ज़ और हसद ये वागस्तो और दा खपल जानूने पके वर्कल अन यकफुरू दा चे इनकारो को दे बेमा पहा किताब अंज़लल्लाहु चिराले गले अल्लाह पाक यानी प महबूब अलैहिस्सलाम ये कम किताब राले गले दागे ने इनकार को यर दा इनकार ये वली को ददी प तौरात के खुददी कुरान सदाकत जिक्र वो द महबूब अलैहिस्सलाम सिफात जिक्र वी बग़यन लवजी द ज़दना द वजी द ज़दना द नबी अलैहिस्सलाम और द कुरान ने इनकार को
او یو وجه داوا چې نبی علیہ السلام الله پاک بنو اسماعیل کې را لېږلو، دی وی چې 4000 انبیاء الله په بنو اسرائیل کې را لېږلو، دا آخري پیغمبر یې ولې په بنو اسماعیل کې رولېږو؟ د دې وجې محبوب علیہ السلام سره زد و عناد وی خاندانی عصبیت کی وجہ سے نبی علیہ السلام کی نبوت سے انکار کیا. دا خاندانی عصبیت د وجہ نے د محبوب علیہ السلام نے انکار کو. انکار یہ تی ولی کڑیو بغین لوجہ د زدنا د وجہ د حسدنا، دلتا بغین مانا دا حسد. محبوب علیہ السلام سره حسد وہ چی دا یتیم دے، پلار یہ مڑ دے، مورم مڑ دا، او آخری نبوت تاج اللہ یو یتیم تورکو. نو دا ایسکو حسد یہ کو محبوب علیہ السلام سے. بلزے قرآن کے مخ کے بلگراشوم دے صورت کے وَدَّا خَوَخَوِي كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ دا اہل کتاب دا خوخی لو یردونکم چی واپس کی تاسو لرا من بعد ایمانکم کفارا تاسو دے خپل ایمان نا کفر طرف تاوڑی. تاسو اے مومنانو دے ایمان نم خلاصی کفر تم اڑی. یرا وجہ صدا وی حسدا من عند انفسهم پظاہر کے حضرت جی کی او پزړه کې در سره ډېر لوی حسد دی. حسد من عند انفسهم د دیو جنا دا حسد ډېر ناکار ګناه ده او دا حسد دا پزړه کې پیدا کی. حدیث کے راضی محبوب علیہ السلام فرمائی ایاکم الحسد، خبردار د حسد نه ګریزان ساته. فإن الحسد يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. دا حسد نیکه داسې سوزی څنګه چې اور وچه پتره سوزی ښه. او حسد وی ستا، حسد وی دیتا چې تمنا کول د یو نعمت چې الله بل ورکړی ته دا تمنا کې چې الله د دنه دا نعمت والی. تمنی زوال النعمت عن الغیر، تمنا کول چې د دې بل نه دا نعمت لرې کړی شي دې ته حسد وایي. او الله دې معافیو کی. ماشاءالله مونږه مسلمانان په مسلمانانو کې بیا پښتانو دي کې بالکل حسد نه. د دیو جنا د حسدونو نه ځان ساتو. حسد ډیر، حسد ګورا داسې عجیبه ګناه ده چې علماء لیکلي دي د دې حسد چې یو کس بل سره حسد کی وی دی د خدای په تقسیم ناراض وي. مثال والو هغه ته الله پاک گاډي ورکړي د سره نشته دی، اوس دې دن سوځي چې دته دا گاډي ولی د سره گاډي دی، اوس دا گاڑی دا واقسمنا بینهم معیشتهم فی الحیات الدنیا، تقسیم دا معیشت اللہ کردے دے دی دا خدای پا دی تقسیم ناراض دے. حسد دا دی نظان ساتھ. او امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ وی چه ما پا خپل جن کی اچھا سر حسد نه دے کردے. یو کس سر کستا حسد کے او هغه جنت تلاړو نو بے پیدې دی، او که جهنم تلاړو نو څه مطلب د حسد نشته دی. د دې وجې نه حسد اچا سره نه کو. ایو عالم وی زه خو دا ویما چې یو کس د حسد په اور کې ځان سوځي او تک تور کباب د ځان نه جوړ کی، وی د دې نه غوره داره چې د محبت پیزا قائمه کی د ځان نه د ګلاب خوشبو روانه کی.
د دیو جنا حسد بالکل نکو. یو بادشاہ کسرا څنګه امریکا نن سپر پاور دی، داسې کسرا هغه وخت کې سپر پاور و. بادشاہي وخت ته به چې چا یو قیمتي څیز راړو هغه به ورته انعام ورکو. یو میان به نیسل، یو کاکا ورته مئی روړو ډیر بهترین 4 کیلو بادشاہي وخت ته پیش کو. چې کله هغه بادشاہ ولیدو ډیر خوشاله شو او خوا کې چې کم ور سره خادمانو وی دې کس ته 4,000 درهمه دا زما د طرف نه انعام ورکړي. هغه وخت کې با غلامان هم وی بادشاہ سره بناسته وي. د بادشاہ سره چې کما غلام او خادم وا دا ډیر لوی حسدګر وا چې بادشاہ دا اعلان وکړ د 4,000 درهم ورکې. نو د دې ور سره حسد پیدا شو. بادشاہ په یو مېو 4,000 درهم دی خادم دی بادشاہ ته عزت د میان چې چا مې روړ دنه یو تاسو کوم سوال کوم ویزو کا اته وی دا د سوال کی یو دی کی دا تا چې کوم مې راوړې دی دا ماده دا او کنر دی، دا ماده دا او کنر مې دی. هغه ډیر هوښیارو، هغه ورته لا ذکر ولا انثى بل هي خنثى، دا نه ماده دا نو نر دی بلکې دا مونږ ورته خنثى مشکل پیدا کیوي چې یعنی نه نر دی او نه ماده دا. بادشاہ نور خوشاله شو، خا دونه حاضر جواب ورته 4,000 درهم ول نور ورکي. هغه 8,000 درهم چې ول ورکو دی روان دی په دربار کې یو درهم لاندې وګرځیدو. چې وګرځیدو د بیا راواغستو دی مئی والا. دا خادم بادشاہ ته وی دا کس خو ډیر لالچی دی، ډیر هرسناک دی. یو درهم تیله پریوتو او هغه م راواغستو. دا زمونږ د دې دربار سره شان د دې نه دی دا چې د خلکو په مخ کې دا یو راواغستو. بادشاہ بیا د ته ویل کته دا یو درهم ولې راوستو دومره لالچي. اورته بادشاہ سلامت پدی درهم باندې ستا تصویر لګېدلې دی او دا لاندې پریوتو، ستا د تصویر بې عزتي مې برداشت کولی نه شوه ځکه مې راواغستو. بادشاہ بیا ډېر خوشحاله شو، 4,000 درهم یې وله بیا ورکړلو. ګوره هغه هلته سوځېږي او بادشاہ دلته دله درهم ورکړي. په یو مئی باندې ورته الله بادشاہ 12,000 درهم ورکړي. د دیو جنا د چا په نعمت باندې بالکل نه خپه کیږو، بس دا د الله تقسیم دی، چاته ډیر ورکړی دا چاته لږ ورکړی دا. نو بغیان لوجې د زدنا د وجې د عنادنا د محبوب علیہ السلام نے انکار وکړو. بل واقعا مفسرین کتابونو کې لیکلی دا چې کله نوح علیہ السلام کشته کې کېناستو الله طوفان راوستو نو هغې کې جوړی کېنولې. یو بوډا بابا غاړې ته ناستی، نوح علیہ السلام ګوري د جوړی شته دا شته دا. بابا پکې یوازې ناستی. بابا ته وی ته کوم ځای نه راغلی؟ بس هغه پره پیدا شو، یاره جي ما د کشتۍ نه مه کوزوې دا وینې ته یې څوک؟ ورته یې وی زه شیطان یم. نو بس چې د کشتۍ نه یې کوزوي لر کېږه. ورته وی ما د کشتۍ نه مم کوزوې خو یو دوه ګوره درته دا ښیم چې کم 2 کارونه داسې دي چې دا په تمام دنیا کې انسانانو ته د ټولو نه زیات نقصان رسی. وی دا دوه درته ښایم خو ما د کشتۍ نه مه کوزوې. نوح علیہ السلام ورته زه وښیه وی هغې کې یو دی حسد چې ما کله بابا آدم علیہ السلام سره حسد وکړو د جنت د هر څه نه الله محروم کړم، لعین او ملعون یې کړم، په ځمکې راواستولم. یو په هغې کې دی حسد، دویم په هغې کې دی حرص
او هرس دومره ناکار سیز دی چې هغه آدم علیه السلام د جنت نه راویستو او حسد زه د جنت نه راویستم. نو د دې وجې نه حسد چا سره کو او نه بغض چا سره کو، بلکې دا زړونه پاک کو او بس دا خو د خدای تقسیم دی، بس چاله څه ورکړي دي چاله څه. اوس علماو لیکلي دي د دې حسد نه به د دې حسد بیماری علاج به څنګه موږ ته حاصلېږي چې د دې نه خلاص شو. وی ړومبی د الله نه دعا کو، الله ما کې د حسد دا بیماری ده دا ختمه کې، د الله نه دعا کو. دویم چې یعنی چا سره حسد کو داغه د پارم دعاګانې غواړو، الله دلې دې کم نعمت ورکړي الله نور ول زیات کی، الله نور ول زیات کی. بل د هغه کس چې چا سره حسد دې دا تعریف کو که اسیم یو دړه د پاسه کو بس کو یې تعریف او دنیاوی نعمتونو کې د ځان نه لاندې خلکو ته کتل بیا به مونږ کې حسد نه پیدا کیږي. نو دا او په خپل حال باندې شکر استل دې کارونو سره الله پاک د انسان نه دا حسد دا وباسي. نو محبوب علیہ السلام نے انکار ولیو کو د حسد د وجنا ان یکفروا دا چې انکار کو دی بما پاس انزل الله چرالی گلی والله ان قران بغیان لوجد زدنا اينزل الله دا چرالی گی الله پاک من فضله فضل خپل یعنی نبوت او قرآن علامن پا چایشا او چوغاڑی من عباده د خپل بندگانو نا چې نبی علیہ السلام دے. دا نبوت خدا الله خوخرا چې چاته ورکی محبوب علیہ السلام یې اخری پیغمبر راولی گوس. فباؤ پس اختشو دی بغضبن پیو غضب کی علا غضبن د پاسا دبل غضب بغضبن علا غضبن د دې څه مطلب دی یو غضب او د پاسه بل غضب. نو بغضبن د لومبي غضب نه مراد دا دی چې دی انکارو کو د موسی علیہ السلام نا او د عیسی علیہ السلام نا نو علا غضبن او د پاسه د بل غضب انکار یو کو د نبی علیہ السلام نا نو د یو غضب د پاسه په بل غضب شو. یا فباو پس اختشو دی بغضبن په یو غضب کې یو غضب الله پیدا کړو چې تورات نے انکار کړو د انجیل نے انکار کړو علا غضبن بل غضب په زکو شو انکار یې د قران نو کو. بل لومبي غضب داو چې کله عبادت د سخی کړو کوهی تور پی اوچت شو. دویم غضب په الله داو کو چې د خالی پرواز به میان نیول الله ته شادوغان جوړ کړ. نو پباو پس اختشو دی بغضبن پاوسه کې علا غضبن د پاسا د بل غصه. نو دا غضب پچا کړی شو دا په يهودو باندې. نو ځکه التمو سوره فاتحه کې ویلو چې غیر المغضوب الله چې پچا تا غضب کړو اغه خلکو پلار ما مروانه چې يهودو دلته. فباو پس اختشو دی بغضبن پا غضب کے علا غضبن د پاسا د بل غضب. وللکافرین د پارا د کافرانو عذاب مهین عذاب سپکون کے او شرمون کے رے. عذاب سر چکل مهین راشی نو علماوی تا خاصی د کافر سر کافر لبا اللہ پاکو شرمون کی عذاب ورکی. هر چې مسلمان د ګناه د وجینا دو دخت لړشي نو مسلمان تبا الله پاک عذاب د شرمولو د پاره نه ورکی بلکې د پاکولو د پاره ورکی. ځکه جنت د پاکانو زیده اغه تعالی ګندا او ناپاک خلق نه بوزي په دې دو دخت کې به لومبه پاک کینو بیا به جنت ته بوزي. او د دې مثال علما داسي ذکر کی پکوړو والا یا کباب والا کباب والے چې کله کباب کی او رو باسی چرتلان دي تی پریوزی مثال هغه کباب په شګو خاشي نو هغه پلاسونه پاکي خوراوالي او بیا دې کړي ته ورولي
چې بس هغې کې ولې یو غوپه ورکي نو بس هغه بیا پاک شي بیا راولي. نو عذاب مهین مسلمان که چرې د څه ګناه د وجې نه دوزخ ته لړ شي دا به د شرمولو دپاره نه بلکې د پاکولو دپاره وي. الله دې مونږ او تاسو د ګناه سره آخرت ته نه بوځي بلکې مونږ دې دلته پاک کي او ګناه دې رانه کي نه. دوزخ څه داسې ښه څیز دی مونږ دنیاوي اور تپ ته نشو ټینګېدی بیا د آخرت عذاب څونه لوی دی. الله دې مونږ او تاسو د عذابونو نه وساتي. نو وللکافرین دپاره د کافرانو عذاب مهین عذاب سپکونکی دی. بئس ما ډېر ناکار دی هغه څیز اشترو چې هرڅ کړي دي بې پای سره انفسهم ځانونه خپل ان یکفروا بما انزل الله چې انکار یې وکړو د هغه څه نه چې رالیږلي و الله بغیا لوجې د حسد نه ان ينزل الله دا چې رالیږي الله پاک من فضله د فضل خپل نه علی من فعل چا یشاء چې وغواړي من عباده د خپلو بندګانو نه فباؤ په سخته شو دی بعذابن په عذاب کې علی غضبن د پاسه د بل غضب. وللکافرین دپاره د کافرانو عذاب مهین عذاب شرمونکی دی. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم نور قلوبنا بالقران وزين اخلاقنا بالقران ونجنا من النار بالقران وادخلنا الجنه بالقران. امين امين برحمتك يا